یو بل سوال کړی دی د خضر علیه السلام په باره کې. نو خضر علیه السلام پیغمبر دی، دا صح قول مطابق پیغمبر دی، او پاتې شو دا چې خضر علیه السلام ژوندی دی که وفات دی. نو معرف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه نقل کړی دی چې د جمهور علماو مسلک دا دی چې وفات دی. یو دلیل د قرآن کریم آیات دی، الله فرمایي نبی علیہ السلام ته وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اے پیغمبره ما یو بشر ته هم یو انسان ته هم همیشواله نه دی ورکړی تا نه مخکې په دنیا کې چې هغه دې همداسې ژوندی وي. نو دې آیات نه مفسرین کرام فرمایي معلومیږي خضر علیه السلام وفات دی. دویم دلیل یو حدیث مبارک دی، نبی علیہ السلام یو ځل وعظ کو تقریر فرمایه، نو یې فرمایل چې دا موجوده وخت کې چې دا څومره خلک په مخ د ځمکه باندې دي، نو په دې کې بس 100 کاله پس یو قسم ژوندی نه وي. نو په دې کې خضر علیه السلام هم راغی. نو که چېرته خضر علیه السلام ژوندی وای او حیات مثلا تر قیامته پورې وای، نو بیا به نبی علیہ السلام استثناء کړی و د خضر علیہ السلام، بلکې نبی علیہ السلام مجملا فرمایلی دي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې وخت کې په مخ د ځمکه باندې چې څومره خلک دي، نو پاغې کې به 100 کاله پس یو قسم ژوندی پاتې نه، یعنی ټول به وفات کېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی د یو درود په باره کې، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. دا مخترع درود دی، یعنی هغه درود دی چې د ځان نه جوړ شوی دی او دا د بریلیانو یو شعار دی. علیک کې د مخاطب ضمیر ذکر شوی دی، علیک دا کاف ضمیر د مخاطب دی، او نبی رسول الله والسلام خو زمونږ سره حاضر نه چې مونږه هغه باندې درود وایو، ضمیر د مخاطب ورته ذکر کو. حاضر او ناظر دا خدای الله رب العالمین صفت ده. نو بهر حال دا د ځان نه جوړ شوی درود دی او د بریلیانو شعار ده. البته د نبی رسول الله والسلام د روضه مبارک سره خوا کې ویل شي، ځکه حدیث کې راځي چې نبی رسول الله فرمایي څوک چې د روضه سره نږدې په ما باندې درود وای نو زه په خپل باندې اورم. نو الته ویل شي او دلته به دا درود نه وای. بهتر درود هغه درود دی چې کوم مونږ په مانځ کې وایو چې هغه ته درود ابراهیمی ویل کېږي، دغه درود وای. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورو مخکې سوال کړو د ټیکسي په باره کې، نو دلته دا معلومات نه کیږي چې دا خلک چرته ځي، او قانون دا دی چې څوک لاس در کې ته به خامخا بوزي. نو چې تا ته معلومات نه چې دا د ګناه ځای ته ځي نو تی بوتلش. یو بل سوال کړی دی د لاټرۍ په باره کې. نو لاټرۍ کې چې هر شی راوځي، کاغه د ماشومانو د لوبو شی وي، که سایکل وي، که موټر سایکل وي، که نقد پیسې وي، هغه سود ده او جواری ده. یو بل سوال کړی دی د شیعو په باره کې. نو شیعه سره تعلقات ساتل تګ را تګ دا ناجایز ده، هغه سره ناسته ولاړه دا ناجایز ده. البته که چرته سنی کوي شي نو ډیره ښه ده، په دې نیت باندې ناسته ور سره کوي، او کنه دا ممکن نه او هغه په خپل باطل عقیده باندې کلک ولاړ وي، نو هغه سره نشست او برخاست ناسته ولاړه تعلقات ساتل دا منع دي. یو بل سوال کړی دی وای په خارج کې یعنی په کفري ملکونو کې اوټلې دي هغه خلک دغه باندې نسی 15 کالو 10 کالو د پاره مثلا په اګریمنت باندې او بیا مثلا د میاشتې کرایه ورکړي هغه ته، هغه کې حرام خوراک و غیره څه نه خرڅيږي. چې حرام خوراک پکې نه خرڅيږي، حلال پکې خرڅيږي. یو دویم دا چې الته خلک راضي شپکې الته او نور څه الته مثلا ناروا کارونه نه کیږي، شراب نوشي پکې نه وي، نور ناروا کارونه نه،
نو بیا دغه هوټل ګټه خو حرام نه ده. یو بل سوال کړی دی په بیت الخلا کې اودس کول د دې څه حکم دی؟ نو بهتره دا ده چې چارندام دا بهر وکړی شي او بل فرض که چرته بهر ځای نه وي بنا بر ضرورت الته بیا سړی چارندام کوي نو چې هغه ځای صفای یا صفا کی بنا بر ضرورت چارندام الته جایز ده خو بهتر نه ده. یو بل سوال کړی دی وای بعض خلک وایي چې د الله الصمد ختم کولو باندې دعا قبليږي نو د دې ذکر چرته په حدیثو کې نه دی راغلی. الله الصمد یو د الله اسم ذاتی دی او یو صفتی دی او د قران کریم حروف دي د کې شک نشته دی چې په یو حرف باندې لسنه کې ثواب ملاوي. خو دې د لپاره خاص عادت په شریعت کې نه دی مقرر او نه د دې ختم شته دی بلکې سړی چې څومره وسې کېږي دومره ذکر اذکار وکړي او بیا هغې نه پس دعا کوي حاجت به الله پاک قبله انشاءالله. یو بل سوال کړی دی چې یو کس انفرادي مونځ کوي نو انفرادي مونځ چې یو سړی کوي نو هغه دومره اوچت ویلی شي چې په خپله اوري او که بل چا ته تکلیف رسوي یا د بل چا مونځ ګډوډ کوي نو په دې باندې ګناهګاریږي. که یو سړی یوازې ولاړ وي نو دومره اندازه کې که ووایي چې مثلا د خپل واوري نو څه مشکل نشته دی دې کې جایز دی. البته که نورو خلکو ته د تکلیف رسوي د نورو خلکو مونځ ګډوډ کوي نو په دې باندې ګناهګاریږي. بل سوال کړی دی چې یو مصری دی هغه وایي چې کله زما یو ځای وینې شي او بیا زما نه هیر شي د هغې وینځل نو که چرته هیر شي او د هغې اندازه یعنی د دې وینې اندازه چې په جامو لګېدلي هغه د ډبلې روپۍ د اندازې نه کم وي نو بیا خو یې مونځ شوی دی او که نه د هغې برابر وي یا د هغې نه زیات وي نو بیا یې مونځ نه دی شوی بلکې د هغه منځونو قضا به راوړي. او هلته چې مخکې ما کومه مسله بیان کړې وه هغه خو دا ده چې اودس مات شوی په وینه باندې دا خو داسې چې د ته پته لګېدلې چې زما دا ځای وینې شو او بیا جامې ګنده شوي بیا اودس کړی مونځ یې کړی نو که هغه نجاست کمو لکه ما چې اندازه ذکر کړه نو بیا خو یې مونځ شوی دی او که نه د درهم برابر و یا دې نه زیات نو بیا مونځ نه دی شوی. او که یو ځای وینې شي او د هغې نه وینه سیلان وکړي نو بیا خو اودس مات دی نو بیا که د څومره مونځونه پرې کړي د هغې ټولو قضا به راوړي. السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی وایي بعضې نمبر پلیټو باندې د الله نوم لیکلی شوی او بیا هغې سره لیټ ولګېږي هغه روشنایي هم مثلا په ګندګۍ باندې لګي دې کې خبره نشته ده. خو دا ده چې د الله نوم یا مبارکه کلمه لیکل دا په هر ځای کې مناسب نه دي. او که یو سړی مثلا په دیوال باندې لیکي یا د ګاډي په شیشه باندې لیکي مثلا بعض خلک ماشاءالله لیکي څوک الله لیکي څوک بل یو مبارکه کلمه لیکي نو د هغې د صفایي اهتمام هم بیا ضروري دی. احسن الفتاوی نقل کړي دي اول خو د دې لیکل په کار نه دي خو چې کله وشي نو بیا به د صفایي خیال هم ساتي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی مثل اول پورې منځ رسته کول نو یو خو اوړی دی په ګرمۍ کې خو حکم راغلی دی ابردو بالظهر فإن شدة الحر من فیح جهنم او بیا 2 بجې خو ډیر نږدې وخت دی دومره وخت پورې به مثل ته دغه نه رسېږي وخت والله اعلم. و به هر حال که هلته مثلا زوال وختي کېږي او مثل اول ته خبره دی وخت کې رسېږي نو په کار دا دی چې د هغې نه مخکې مونځ ادا شي د ماسپښین. خو بالفرض که چېرته تاخیر پکې راغی نو جواز شته ده البته بهتر به نه. یو بل سوال کړی دی د تقي عثماني صاحب فتوا را لېږلې ده. تقي عثماني صاحب فتوا په خپل ځای باندې ده لیکن دغه مسله کې اختلاف ډېر وشو د بنوري ټاون د
علما او فتوا هغه په جواز باندې راغلي ده. بهر حال دا نن سبا چې څومره برای نام اسلامي ملکونه دي دا صرف برای نام دي، نور دا هغه حاکمان چې دي هغه فساق او فجار دي. او بیا د اماراتو خو نن سبا ډیر لوی فاسق او فاجر دی چې د اسرائیلو سره ملګرتیا وکړه او د هغې حمایت یې وکړه او د هغې تایید یې وکړه او هغې په رسمیت باندې وپېژندل. دا بس اسلامي حاکم دغه فساق او فجار دي، د دوی وینا ته هېڅ اعتبار نشته، نه د دوی امر ته اعتبار شته. یو بل سوال کړی دی په قاعده کې ګوته اوچتول دا سنت او په ډېرو احادیثو باندې ثابت دي او محدثینو مستقل بابونه په دې باندې لګولي. یو بل سوال کړی دی غڼې عربی کې عنکبوت ورته وایي، څوک ورته غڼې وایي، څوک ورته جولاګی وایي. د دې دا جال په کور کې علي رضی الله عنه فرمایي چې د دې لرې کول پکار دي ځکه دا فقر پیدا کوي. والله اعلم. نو لرې کوی شي. یو بل سوال کړی دی چاراندام کې به وایي سړی معثوره دعاګانې وایي. معثوره دعاګانې صحیح احادیثو کې نه دي راغلي، صرف دا کلمه شهادت ویل دغه راغلی ده په یو روایت کې. او بیا چې کله اودس نه سړی فارغ شي نو بیا یو ځل کلمه شهادت ویل او بیا اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین دغه ویل. نور دعاګانې چې دا خلق کوي دا په احادیثو کې نه دي راغلي.